رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د آیت الکرسی شپږم درس دی. دا یو آیت دی چې دیتا اعظم آیت او په دې آیت مبارکه کې لس جملې دي او دا لس واړه جملې په دې کې د الله تبارک وتعالى افعال او د الله صفات بیان شوي دي. گویا چې دا ټول صورت د الله د وحدانیت او د الله د توحید سره متعلق دی. د دې صورت د دې آیت دعوه ذکر شوی الله لا اله الا هو. دا یو عظیم دعوه تمام انبیاء علیهم السلام د پاره لګلی شوی او حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. ترسو پوری چې لا اله الا الله وین کی موجودی ترغیب قیامت نه قائمیږي. دا یو لوی دعوه د دې دعوی د ثابتولو د پاره دلایل ذکر کول چې ځکه معبود په کائنات کې یو دی، ځکه کارساز یو دی، د عبادت لائق د نظر و نیاز او منخت لائق صرف یو الله دی چې همیشه ژوند دی، داسې بل څوک نشته. القیوم د تمام عالم نظام چلی، پرکالی پہ ناراضی، خوب پہ ناراضی. او یو دلیل پر یہ دعویٰ داو چې له ما فی السماوات و ما فی الارض، په کائنات کې بل معبود نشته، ځکه چې څه اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي، د دې ټولو اختیارات یو د الله سره دي. د الله د اختیار نه څه بار نشته. او په دې جمله کې په هر قسمه مشرک باندې ردو که چا بت ته سجده کوله او بت کې خدایي صفات ګڼل، دا بت هم مخلوق دی، دا خو دا الوهیت قابل نه دی چې غیر د خدای درجه ورکړي شي، ځکه دا د الله په اختیار کې دي. که چا قبر ته سجده کوله، خزې ته سجده کوله، نو دا خو په ځمکه باندې دا مخلوق د دې اختیارات هم د الله سره. که جانور ته سجده کوله، سپوږمۍ ته سجده کوله، نو دا پورته اسمانونه، دا څه چې په اسمانونو کې دي، د دې اختیارات ټول د الله سره دي. له ما فی السماوات و ما فی الارض. او په دې کې وضاحت شوی و چې د دې جملې مقصد دا دی چې د الله په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي، یعنی د دې غون کائنات متصرف او ذمہ دار او واقدار دی یو الله دی بس. او دا د الله پاک داسې صفت دی چې دا د الله خاص صفت دی. د الله رب العزت د خاص صفاتو نه یو صفتم د الله نه غیر تور کول دا شرک ګرځي. څنګه چې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې شرک دی ته وایي چې د الله تبارک وتعالى کوم خاص صفات دي دا غي نه یو صفت د الله نه غیر تور کول. برابر خبره ده که د الله نه غیر نوری مخلوقی، که ناری مخلوقی، که خاکی مخلوقی. نوری مخلوق لکه ملائکه علیهم السلام، ناری مخلوق لکه پیریان،
خاکی مخلوق لکه انسانان، که پکې مړي او که ژوندي، که پکې انبیاء که اولیاء که بزرگان، خو د الله د صفاتو نه به چاته یو صفت نه ورکوي بس. نو متصرف واقدار ذمہ دار یو الله دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی مقام دی، خو هم متصرف نه دی، اثر هم اختیارات نشته. نبی علیہ السلام هم الله رب العزت ته محتاج او د نبی علیہ السلام سره دونه اختیارات نو. بعض روایتو کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو ابو طالب، او داسې عام کس نو، د نبی علیہ السلام پالنه کړې وه، د نبی علیہ السلام سره ډېر ملاتړ مو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر حفاظتونه هم کړي وو. خو چې کله ابو طالب بیمار شو، د مرګ وخت را نږدې شو، احادیث مبارکو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ته یا عم اتر زما دې غوږ کې د کلمه ووایه، زه به تعالی شفارس کوم. نو تر د ګیر چا پیر کسانو ته وکته ویرواره که دا کلمه مې وویله را خلک براله پیغور را کوي بیا چې ګوره دې په آخر کې سوابي شو، نوي دین ته واوړېده او د اور نه ویرېدو. حالانکه ماله پته ده چې ته څه وې نو دا حق او سچ دي. د ابو طالب اشعار بعض علماء لیکلي، تفسیر قرطبی هم نقل کړي دي. ابو طالب وی ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا، وی قسم می دی په الله چې د دین د محمد علیه السلام د دین د تمام ادیانو نه غوره دی او بهتر دی. لولا الملامت او هزار مصبت لوجدتنی سمهم بذاک مبینا، که د خلکو دا پیغور او د خلکو دا خبرې نه وي کنه زه په دې دین باندې یم ښه. نو کلمې ونه ویله، د نبي اسلام سترګو نه اوښکې راماته شو چې زما دا تره دا به جهنمي کېږي. خیرخوا پیغمبر دی، پړه کې درد او غم لري، خپري زما دا تره چې ما سره دونه ملاتړ او دونه کلک ملګری و دا به جهنم ته ځي. الله تبارک وتعالی تصویر ولېږله محبوبه جاړه ما انک لا تهدی، تا سره چاته هدایت ورکول ستا اختیار کې نشته. نبی علیہ السلام ته الله پاک وحی راولېږله انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی. اے محبوبه ته چاته هدایت نشي ورکولی، ستا په لاس کې تا سره دا اختیار او دا تارټي نشته چې چاته توفیق ورکړي. توفیق ورکولو ولا خو یو د الله ذات دی. لہذا نبی علیہ السلام مختار کل او متصرف نه دی ښه، ور ترته هدایت نشي ورکولی. او بعضی روایتو کې راځي په ټولو کې کم عذاب په ابو طالب باندې، داغه به صرف دا خپې چې دي که نه دا قدمونه دا په جهنم په اور کې، او هغه به دا محسوسوي چې ګنې په د ټولو نه زیات عذاب په ما دی، ځکه چې دغه خپو د وجې نه به دغه دا غونډ دماغ داسې خوټ کېږي. ښه الله دې زموږ حفاظت وکړي، ځکه معمولي اور خو نه دی. نو اختیارات ټول د الله سره دي، د اسمانونو او د ځمکو. وګورو نبی علیہ السلام خپل تره ته هدایت نشو ورکولی. دارنګې بعض روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپله نیازبینه لورې د فاطمه رضی الله عنها ډېره ګرانه ده ورته ده، هغې ته یا فاطمه اعملی عمل کوا، سجدې کوا، رکوګانې کوا، لا املک لک شیئا، زه تا دپاره دونه اختیار نه لرم ښه، زه تا د الله د عذابونو ګویر نشم بچ کولی که ستا خپل عمل نه شي. دارنګې قرآن کریم کې د لوط علیہ السلام تذکره شوې ده ګڼو صورتونو کې. لوط علیہ السلام دا یو پیغمبر دی، قوم ته دعوت پیش کړی دی. هغه قوم ډېر بد اخلاق او قوم ډېر بد کردار او په هغه قوم کې جنس پرستی وه، او دا جنس پرستی دا یو داسې مرض دی چې دا په زناورو کې هم نشته ښه، په سپو کې هم نشته. بعضې علماو لیکلي صرف په خنزیرانو کې داسې شته، خنزیرانو کې جنس پرستی شته.
نو دا جنس پرستی قوم لوط چې کومه اختیار کړې وه دا د خنزیرانو والا کار دی. دا چې انسانان شروع کی چې انسان اشرف المخلوقات دی، په تمام مخلوق کې اشرف غوره دا انسان دی. بیا په تمام انسانانو کې غوره امت محمد صلی الله علیه وسلم دی، ځکه چې دی امت ته قرآن خیره امت وی، غوره امت. نو چې غوره امت والا د خنزیرانو والا کار شروع کی. لوط علیہ السلام ته میلمانه راله، دا میلمانه خو ملائکه علیهم السلام خو په شکل د نوجوانانو کې د ښایسته هلکانو کې راله. د دې خیال دا و چې دا هلکان راغلي دي، داسې رازغلولي شو، رامنډې ورپسې والې. لوط علیه السلام ته ګوره چم ګاونډه جنکې چې دي نو دې سره نکاحونه وکړي، خو دا تاسو څه کوئ؟ تاسو کې څوک سم سړی نشته؟ چا کې چې دا قسمه حرکات راشي دغه نه حیا ختم شي، دغه نه غیرت ختم شي، دغه نه ادب ختم شي، هغه بیا په تهذیب مازیب نه پوهېږي. لوط علیه السلام ته مخامخ وي، ای لوطه تا ته ښه پته ده نو مونږ د جنکو شوقیان نه یو، مونږ د هلکانو شوقیان یو. ګوره دونه بې ادبه ښه. د لوط علیه السلام سره اطاعت اختیار نشته ښه، ځکه چې د اختیارات ټول د الله سره دي. لوط علیه السلام وی سورت هود آیت نمبر 80 کې لوط علیه السلام وی لو ان لی بکم قوه، کاش چې ما له طاقت وي، چې تاسو ما دفع کړي وي، چې ما ستاسو مقابله کړې وي، یا مې یو قبیله وي مضبوطه چې ما یې له پناهي حاصله کړې وي. نو ګوره لوط علیه السلام سره اختیار نشته. لوط علیه السلام وی لو ان لی بکم قوه. دارنګې احادیث مبارکو کې راځي د نبی علیہ السلام غني بیبیانې وي. په نبی علیہ السلام باندې تقسیم د وختونو واجب نه و. مسله دا د شریعت قرآن کریم هم ذکر کړی دا، محدثینو په دې باندې باب هم قائم کړی دی، باب القسم. د قسم معنی دا تقسیم د اوقاتو، کله یو سړي دوه بیبیانې دي یا درې یا څلور، نو دی با پورا ټیم یو بیبي ته ورکوي. پورا ټیم یو بیبي ته څونه کمره ده هغه عمره کمره بلی بیبي ته، یو بیبي ته څونه سهولیات هغه عمره سهولیات بلی بیبي ته. که په دې ټول عرصې سمې راځي نو بیا یې څلور پورې کوي ښه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو هرې بیبي ته وخت ورکړی و، خپل ټیم یې مقرر کړی و، خو باوجود د هغې نه نبی علیہ السلام دعا کوله، یا الله پاکه اللهم هذا قسمی فیما املک، یا الله پاکه دا خو زما تقسیم دی په هغه څه کې چې کوم زما د وس لاندې دي، فلا تواخذنی فیما تملک ولا املک. ای ربا زما مواخذه مه کې په هغه څه چې ته اختیار لرې او ما سره اختیار نشته ښه. ځکه د نبی اسلام پکې د زړه مینه هغه عایشې بیبي سره لږه زیاته وه. نو ربه که زما د زړه دا میلان لږ عایشې ته سیوا دی نو دا زما اختیار کې نه دی، ما سره دا اختیار نشته ښه. ربه فلا تواخذنی فیما تملک ولا املک. پیغمبر سره دا اختیار نو چې هغه خپل هغه محبت یې هرې بیبي ته پوره ورکړی وي چې ربه دې کې زما اختیار نه، زما وس نشته. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نه دی، متصرف فی الامور نه دی، متصرف د اسمانونو د ځمکو د کائنات لهو، دا یو الله لره اختیارات دي. دارنګې قرآن کریم کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے محبوبه د دې صحابه کرامو په زړه کې دا مینه ما راوسته، والف بین قلوبهم. الله تبارک وتعالی د دې لونو کې یو بل ته مینه راوسته، زبردست مینه وه صحابه کرامو یو بل سره. بیا خاص کر کله چې د مکې مکرمې نه صحابه کرامو هجرت وکړ نو د مدینې منورې صحابه کرامو کومه قرباني وکړه، خپل کورونو کې ول ځای ورکړه، خپل پټو کې ول ځای ورکړه، او تر دې پورې نن د دنیا تاریخ د هغې مثال نشي پیش کولی. هغه انصارو مکی والا ته وویل
چې په مونږ کې د چا د یو نه سیوا بیبي ده نو که ستاسو ضرورت یې موږ به خپله بیبي پرېږدو د عدت نه وروسته یې تاسو سره نکاح وکړي ښه دونه غټه قرباني دونه د یو بل سره مینه نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي اے محبوبه لو انفقت ما فی الارض جميعا که تا د ځمکې دا هر څه خرچ کړی وي په دې باندې او دا مال دې ټول لګولی وي نو ما البت بین قلوبهم تا د دې پړونو کې مینه نشو راوستی پیغمبره ته د دې پړونو کې مینه نشي راوستی دا مینه الله پاک راوسته الله تبارک وتعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دقه تصرف دقه اختیارات نفي کوي چې محبوبه تا د دې کې مینه نشو راوستی چې پیغمبر ته الله پاک داسې وایي نن چې د خلک په تعویذونو د خلکو مینې یو بل سره راولي دا مو خیال راځي که نه د خلکو نه بلا پیسې ووایي او ته وایي مټیایي بدله دم کړم مټیایي خو دشمن ته مړ که تا سره مینه پیدا شي خیال مو وایي که مټیایي بدله دم کړم وایي خوږ څیز بدله دم کړم نو خوږ څیز خو بغیر د دم نه مینه پیدا کوي خو پرې دا دونه کاروبار او هلکان ورماتې ښه دي او تعویذ کوو بالکل هر مسئلې کا حل تعویذ باندې هر مسئلے کا حل نه دی هر مسئلے کا حل الله سره دی څنګه خلک د ګوره د الله نه اړوي په تعویذ ولا یقین جوړوي عقیده ولا جوړوي که ته ورته بیا د صحیح تعویذ او د هغې پہچان او ترتیب کې ویره دا نوي مولیان او تعویذ نه مني او دم درود نه مني او خیرات نه مني او دعا نه مني او دا نه مني او دا نه مني یو بلا لیست به در پسې جوړوي بیا نه جایز تعویذ جایز دی او ناجایز ناجایز دی خو دغه تعویذونه او دغه کاروبار او الک په جینې مې نه و جینې په الک مې نه و دونه پیسې راوړه او دا وکړه او دا وکړه دغه کاروبار دا ناروا دی خو بې حیاته رواج ورکول دي نبی علیہ السلام ته الله فرمای اے محبوبه لو انفقت ما فی الارض جميعا اے محبوبه کتا د ځمکې د هر څه دا ټولې خزانې خرچ کړې وې نو ما البت بین قلوبهم تا به د دې په منځ کې مینه نه وه راوستې بل آیت مبارکه کې ای طرف ته اشاره شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام راغله او څنګه صحابه کرامو الله اکبر کبیره سورۃ توبه آیت نمبر 92 کې د حال ذکر شوی دی د لسمه پاره اخیری صفحه نبی علیہ السلام ته صحابه کرام رااله او دا دغه زمانہ و چې نبی علیہ السلام د غزوه تبوک د پاره تیاری کو غزوه تبوک د پاره د روانېدو ترتیب روانو صحابه کرام رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او نبی علیہ السلام ژوندې دی په دغه وخت کې ژوندې پیغمبر ته رااله و اے دا الله رسوله مونږ ته سورلې پکار ده چې مونږ ور باندې jihad تلل شو ور په خپل راغلی ښه اے دا الله رسوله مونږه وس نکیږي نو مونږ ته سورلې انتظام وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سورۃ توبه آیت نمبر 92 کې راځي چې په هغه چا باندې ګناه نشته اذا ما اتوکا کله چې ستا خوا ته راله لتحملهم چې ته سورلې ورکې دیتا نو اے پیغمبر تا ورته وی لا اجدو ما احملکم علیه زه نموم ما زه دونه طاقت نموم چې تاسو له سورلې تنظیم وکړم ښه زما په وس کې تاسو له سورلې درکول نشته ژوندي پیغمبر د څه ایماندارو چې زه تاسو له سورلې وس نه لرم ژوندي پیغمبر هغه صحابو ته د سورلې اختیار نه لري نن چې ډېرې زنانه وایي دا بچي موږ په باباګانو غوښتي ته باباګانو راکړی دی نو باباګان بچي ورکولی شي ژوندي پیغمبر دی چا له سورلې نه شي ورکولی دا خبرې مو سمجھ لري که نه علي بعضې خلک دې ته نوې نوې خبرې وایي ښه قرآن کې وایي ژوندي پیغمبر دی هغه سره دونه اختیار نشته هغه صحابه کرام چې واپس شو نو څنګه واپس شو چې خو موږ جهاد نه پاتې کیږو موږ به پیغمبر د ملګرتیا نه پیدا د پیغمبر اسلام د ملګرتیا نه پاتې کیږو نو تولوا دا صحابه کرام روان شو ووړېده واعینهم تفیض من الدمع او سترګې د اوښکو دارې والې ښه سترګې ته چې مونږ د صحابه کرامو دا جذبه وه ګوره نن زمونږ هم جذبات شته او د صحابه کرام هم جذباتو خو د صحابه کرامو جذبات سو جان دینے کا صحابه کرامو جذبات داو پدی خپدی
چې بای ګوره موږ د جهاد نه پاتې کیږو. نن زمونږ جذبات شته خو جان بچانے کا چې موږ څنګه بچ کیږو. ښه نو دې آیت کې الله فرمایي اے محبوبه په هغه کسانو باندې حرج او ګناه نشته چې ستا خواته راله چې ته ولې د سورلی انتظام وکړې نو تا ورته ویله لا اجدو ما احملکم علیه، تا ورته وویله چې زه نه موممه زما وس نه کېږي چې تاسو د سورلی انتظام وکړم. پیغمبر وس نه کېده چې د سورلی انتظام یې ورته کړی وي. دا ژوندی پیغمبر و. نو چې ژوندی پیغمبر دغه په لاس کې د سورلی اختیار هم نه وه. نن به تعالی مړي څنګه صحت درکوي، نن به تعالی هغه مړي څنګه بچي درکوي، که هغه اولیاء دي که بزرګان دي کار څوک دي. ښه پیغمبر علیه السلام ژوندی و او صحابه کرامو ته یو سورلي نشوه ورکولی. اختیار کې دا نه و پیغمبر ته الله په ښکاره وي تا ورته وویل چې لا اجدو ما احملکم علیه. نو دارنګې متصرف او مدبر د ټولو کارونو یوازې الله دی. دارنګې په دې قرآن کریم کې اوږده واقعه ذکر شوې ده د یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام سره دونه اختیار نو چې یوسف علیه السلام ته امداد ته را رسېدلی وي. د یعقوب علیه السلام زامنو یوسف علیه السلام په لار یووه، یوسف علیه السلام یې کوی ته وغورځو، یوسف علیه السلام په قافلې والا خرڅ کړ. بیا یوسف علیه السلام باندې د زلیخې په کور کې امتحان راغی، بیا یوسف علیه السلام پکې جیل ته لاړلو. یعقوب علیه السلام امداد نشي اوس دا اختیار نو ادې خبر هم نو. اور پس دویم عنوان ورپسې ایتونو کې را روان دی بیا یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. دا علم خو یوازې د الله سره د یعقوب علیه السلام سره نو، خو یعقوب علیه السلام سره دا تصرف هم دغه نو، دغه دا وسم نو چې یوسف علیه السلام ته را رسېدلی وی او دغه امداد یې کړی وه. دا یوازې د الله پاک اختیار دی. دارنګې قرآن کریم کې د سلیمان علیه السلام واقعه ذکر شوې ده. قرآن کریم خو زبردست کتاب دی، خو افسوس دا دی دا مظلوم کتاب دی. ښه قرآن کریم کله کله فریاد کوي چې زه د څه کتاب وم او تاسو د څه کتاب وګرځولم. خلکو ما نه صرف د ختم او د ساخ او تعویض کتاب جوړ کو. زه خو معاشري ته راغیم د یو انقلاب دپاره، خلکو ته د یو جون د ګایډ لاین دپاره زه راغلیم. دي ته خو زندګي زه سیده کومه او دوی رانه صرف ساختونه او بعضې خلک وایي پلانکي ځای کې زنانه ده او سړی دی او پال ګوري په قرآن کې. ښه نو پالیسي نو د قرآن کریم بعضې کپنو والا د اخر ته یو پالنامه جوړه کړې قرآن نه باري وي شابه سترګې پټې که ګوته پکې ده والا نو پای کې لیکلي ښځې کې به دې رشته وشي او قسمت دې ښه دی او قسمت دې ښه نه دی. وایي قرآن کې پال ګوري. ښه دا ټول غلط کارونه دي. قرآن کې دغه پالونه معلوم نشته، دا قسمتونه معلومول په قرآن کې دا نشته. غیر د قرآن نه دی خو بعضې د بعضې کپرو والا پکې شایع کړي. نو قرآن خو دې دپاره نه راغلی. نو قرآن کله جڑا کوي وی طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینے کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سنایا جاتا ہوں. بد طوطي غونته رټه لګي خلک ثواب خو پکشته خو مقصد ګوري نه دی. قرآن تلاوت کې په هر یو حرف لس نیکې دي خو چې سړی ور باندې پوهېږي چې دا څه وایم. مثال خو به د طوطي چوري خورې والا طوطي په چورې نه پوهېږي. ښه طوطي لګیا دی ټول عمر وایي چوري خوري چوري خوري، طوطي په چورې نه پوهېږي. که مرچکي هم پروت وي طوطي چوري خوري طوطي چوري خوري، مرچکي او چوري نه پېژني. زمونږ استادانو به ذکر کوله و یو طوطي دا مالک دا سبق خولی و چې طوطي بار موزه گیر بشي، د پنجرې نه بار موزه گیر بشي. طوطي به دا وي طوطي بار موزه د پنجرې نه گیر بشي، د پنجرې نه بار موزه گیر بشي. دا سبق یې زوتاو 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 یو پیره د پنجرې نه بار راوتې ګرځي چې را ټینګړی دی او دقه سبق وي. ښه طوطي د پنجرې نه بار مروته گیر بشي، په دې نه پوهېږي چې داسې دی. یا یو ځای نه چا طوطي راوستی و میلې ته خرڅوی اعلان یې وکړو ایماندارو موږ یو طوطي راوستی دی د قرآن حافظ دی. بلا خلک پرې راماته دي بولي پې ولګېده. څوک یې د قیمت ادا کولو چا طاقت نه لرلو. دا لکې یو خان و هغه یاره موږ ډېر ګنهګار خلک وو. دا طوطي حافظ صاحب به بوځو دی به یې ورکود بس په کور کې د برکت دپاره وي. نو دا هم ډېره غټه خبره ده. د طوطي خبره یې ورسره وکړه
توتی ته ته حافظ توتی ته رستا پکې څه شک دي سړی سم خوشاله شي توتی کار قاری دی ښا بیا د یو رکوع راته وی رستا پکې څه شک دي توتی راوسته دی ری ته بلا پیسو په زرګونو روپو اغسته دی چې خپل دیری ته کله راوسته دی بلا خلک را جمع دي چې خان سے اپیز راوسته او توتی دی توتی ته خلک را جمع ناشته او توتی د قیو ټکی وستا پکې څه شک دی ولستا پکې څه شک دی قرآن مران نو یاد ولستا پکې څه دغه سیز نو کومګ ډیر وایو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط پمانه نه پویا ټول عمر ودا وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته د قرآن لار راوخه مونږ ته د قرآن لار راوخه په ټول عمر کې به قرآن روان لوخه وای و توتی چوری خوري توتی چوری خوري خو چوری خوري پیژني نو چې مونږ ته صراط مستقیم معلومات نشي صراط مستقیم کم سیز دی څه مطلب دی مونږ خو د هر رکعت د هر موس په هر رکعت کې وایو یا الله مونږ ته د قرآن د لار راوخه د قرآن د لار باندې مونږ مضبوط کی نو چې مونږ په معنا باندې پویو نو بیا به قرآن را روج دا خو زه په هر مانځه کې سوال کوم زه خو چې اته نه چې زه ولاړ په مانځه کې الله پاک ته مو الله پاک ته دروغ نه وایم نو دارنګي د قرآن کریم کې د سلیمان علیه السلام واقعه ذکر شوی دا سلیمان علیه السلام هغه پیغمبرو چې دته الله رب العزت ډیره لوی بادشاہي ورکړې و سلیمان علیه السلام یو تختو او هغه تخت د سلیمان علیه السلام دیبا یعنی ډیر غټ سفر به کو هغه سلیمان علیه السلام په هواګانو باندې بادشاہي و سلیمان علیه السلام یو پیرا اراده وکا غنی بیبیانې وي چې زبرن د هر بیبي سره ملاقات کوم ما ته بل افاده نه بچی راکی هر بچی و مجاهدی سلیمان علیه السلام جهاد سره ډېر مینه و اسونه هم ډېر زیات د جهاد لپاره ساتلیو سورته استواد کې دا واقعیا ذکر شوی دی الله فرمای ولقد فتنا سلیمان مونږ سلیمان علیه السلام باندې امتحان وکړو ازمیخ کې مو واچو سو بیبیانی دي وی جسل مجاهدین با و انبیاء علیهم السلام د اولاد د پاره سوالم کړی دی او اولاد د الله پاک یو عطیه او نعمت خداوندی سلیمان علیه السلام غنی بیبیانې وی او د انبیاء علیهم السلام معجزه می الله طاقت مور کړی که چا دا لیکلی ټیک دی را حدیث کې راغلی خو د ما عقل نه منی ته د عقل علاج کوي ښه بعض اسکالرانو لیکلي کتابونو کې یاره دا ټیک ته حدیث به خو د ما دماغ نه منی نو وای تا کې دماغ نشته کنه تا کې دماغ ته به د حدیث باره کې داسې بکواس کوي دا ډېر خو خلکو بعض کتابونو کې لیکلي خو یاره ټیک ته حدیث به خو د ما ذهن نه منی استاد ذهن کې ډس شوی کنه سلیمان علیه السلام ته خادم رااله او یو جوسه ولا کې خو د چې پسلو بیبیانو کې بس د یو زنانه د دونه ته غوخه بس دا وته الله پاک ورکړي راخه سلیمان علیه السلام چې حکومت الله په هواګانو ورکړو خو پسلو بیبیانو کې ځان ته بچی نشو ورکول دونه اختیار سره نو دا د خدای اختیار دی قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما دا د الله تقسیم دی دا د الله اختیارات دي چاته وغواړي جنکه ور کوي چاته وغواړي لکان ور کوي چاله ګډوډ ور کوي چاله نو ور کوي بس دا د الله قدرت دا د الله قانون دی چې چاته الله پاک نو ور کوي د دنیا است طاقت نشي ور کولی دا د قران کریم مسائل دي بخاری شریف کې د نبی علیہ السلام متعلق یو روایت سو مقاماتو کې ذکر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی د جادو سره ځان نشو ختمولی ښه پیغمبر باندې جادو شوی د جادو سره ځان نشو ختمولی پته متنوا بیا ملائکه علیهم السلام رااله وਹੀ نازل شو د اخیری دو سورتونه نازل شو معوذتين یا معوذتين او دغه د پر الله پاک علاج راولېګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی پیغمبر دی لوی شان دی انبیاء کې بالا دی په دی وجہ قران کریم ذکر کوي سورۃ حج آیت نمبر 73 وګوره ولسمه پارا د ولسمه پاره اخیری صفحه
د سپور اړولو سره سړي نه خوم لږ تختی ښه. سورت حج آیت نمبر 2 اویایم 3 اویایم 19 فاره د 19 فاره اخیری صفحه. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. د قرآن انداز ډیر ناشنا دی ښه. اور اهمه خبره ده کنه سړی متوجه کوي. بای ځای کې سروټ کې کار کیږي نو ولته بار لیکلي وارننګ خبردار هوشیار ویښه لکه دې دې ګوري درځو نه خوري. دلته الله فرمایي یا ایها الناس اے خلکو ضرب مثل یو مثال بیانېږي فاستمعوا له نو توجه سره وره. یو فاسمعوا دی نو فاسمعوا که سړی په لار روان دی لو سپیکر आवाज اوري نو دا فاسمعوا دی. یو فاستمعوا دی چې د اورېدو اراده وته کړي ښه فاستمعوا. او دا د قران کریم د آدابو نه دی. پیریانم چې قران اورېدا نو د اورېدو اراده کړي وا. قل اوحي الي ان استمع یعنی سمع نفر استمع توجه سره اورېدو یو ډېر د پیریانو قران او د قران په آدابو کې دي. الله تبارک وتعالى فرمایي سورۃ الاعراف کې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له. چې کله دا قران لوستي کیږي نو تاسو د دې دا اورېدو د پاره غوړه اراده او نیت کوي ښه دا زه اورم او بیا ول چپ کینه نو چل بکیږي لعلکم ترحمون. پتا سو بد الله د رحمتونو باران راوريږي ښه لعلکم ترحمون. نو الله تبارک وتعالى فرمایا یا ایها الناس. زما استاد محترم علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معنا کولا یا ایها الناس او زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنوں اے پزمکا اسیدن کو انسانانو پیریانو ضرب مثل بیانی کی یو مثال فاستمعوا له. او سیدنا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فاستمعوا معنا کولا دل کی کڑ کیا کول کر سن لینا و د زړه په غوږ باندې وورا خبر ډیره حمرا ځکه تعلق د عقیده سره دی کنه ښه. ان الذين تدعون من دون الله ان الذين یقینا اغه کسان تدعونا چې تاسو را بلې من دون الله سوا د الله نه د الله نه علاوه بل چاته پکار کوي تکلیف د تر ورسه د وې اے پلان کې پنه کې را ورسه. دا سم بعضی علاقو کې دا چې غشتخه دای وظیفه دی یا عبد القادر جیلانی شیخ الله یا عبد القادر جیلانی شیخ الله مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن بندہ ازهر غم آزاد کن. دا چغه به خلکو والخه باول حق بیڑا دک دا پنجاب کې هم دا چغه وي دا سرحد کې هم بعضی چغه وي. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين خذ مسئله سره ډیر ظلم دا چې په منبر او محراب نو بیان شوی حالانکه دا قران کې غنو ایتونو کې دا ان الذين تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو را مدد کوي سوا د الله نه تاسو ول چغي وخه نو دا خدای الله صفت دی چې مصیبت کې وته را مدد شو آیا ځکه دا ټول کائنات اختیارات دا غسر دي ته خو بل چاته چغي وي ځکه غچلاسی بابا وای تو اندر رنج یا بابا بگوئی تعالی تکلیف رو رسے ہوتے ہوئے یا بابا پنے کیا رو رسے تو اندر رنج یا بابا بگوئی وکذالک عندنا امر عجیب خدا گپتا د من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب. تعالی مصیبت رو رسے دا نتدا اللہ نے علاوہ غیر تچغے ویدا غٹ دیر عجیب کار کے خدا گفتاد اللہ خدا قرآن کی ویلی اے زما بندہ ز تعالی د مرے درک نزیات نزدې ما و بابا لم یقل انی قریب او دا ته چې وته چغه دی خدا خبر نه کړي. نو یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل بیانی کی یو مثال فاستمعوا له دړ په وګو سره وره ان الذين یقینا اغه کسان تدعونا چې تاسو را بلې من دون الله سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولی یو مچ قدر تاسو له چغه وخیر یو مچ نشي پیدا کولی مچ تاسو له صحت در کول خو پرې دوا تاسو نه مصیبت اړول خو لا پرې دوا د دې په اختیار کې د یو مچ
تخلیق هم نشتا. ولو اجتمعوا لا کدا ټول ورته راجمع شي او د مچ پیدایش خو پرېږدوه وان یسلبهم الذباب شیئا کدا مچ کې څه مالګه او خواږه ماږه وتښتئ نو لا یستنقذوه منه هغه هم ترې نشي خلاصولی. هغه مالګه وغیره یا بل یو څیز دی که هغه ترې نه مچ وتښتئ نو د مچ نه هغه هم نشي اخیستی نشي لرې کولی. ضعف الطالب والمطلوب کمزورې دی هغه کس چې د دې نه غواړي او چا نه چې غوښتي شي هغوی دا خو طالب او مطلوب دواړه کمزوري دي. نو ګور دلته الله پاک وایي دا تاسو چې را مدد کوئ مچ قدر نشي پیدا کولی. مچ پیدا کول خو لا در کنار که مچ ترې نه څه وتښتول هغه ترې نه نشي خلاصولی دا دونه کمزوري دي. دارنګه قرآن کریم کې سورة القصص کې الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام اوږده واقعه ذکر کړې ده. موسی علیه السلام هغه روان دی سفر یې کړی دی څو ورځې او څو شپې پیدل روان دی او چې پیدل روان دی الله اکبر کبیره مدین ته رسېدلی دی. مدین ته راورسېده هلته کې یو دوه جینکې ولیدې چې هغوی د خپل ګډې بیزې را رستو کولې چې ورکې دا نور شپنکیان په خپلو ګډو بیزو باندې اوبوس کړي موږ به آخر کې بیا ورشو. موسی علیه السلام چې وکته چې یاره دا زنانه ولې دا ګډې بیزې واپس کوي تپوس ترې نه وکړو دا ولې ما خط بکومه هغې ورته موږ دا خپل څاروي تر هغې نشو اوبه کولی تر څو چې دې نورو شپونکیانو خپل څاروي نه واپس کړي. بیا ذهن ته سوال راتلو چې بھئی تاسو زنانه بار څه کوي نو و ابونا شیخ کبیر زموږ بوډا ډېر زیات زموږ پلار ډېر بوډا او ډېر کمزوری دی. موسی علیه السلام ولګېدو په یکې یوازې باندې بوکیا راویستله نه ایجنه او نه پیجنه دا د انبیاو اخلاقي ښه خدمت کول. اجنبي بوکیا راویسته او دغه بوکه به اتو کسانو راویسته موسی علیه السلام په یوازې راویسته او چې د دې څاروي وبکه نو ثم تولا الی الظل نو بیا یو ستوري طرف ته شه او سوی ربه ډېر وږی شوی یم ښه ربه وږی شوی یم که څه ډوډۍ راکړې څه خیر راکړې نو زه ورته محتاج یم. د انبیا علیهم السلام باندې دونه لوږې راغلي تموت الاسد فی الغابات جوعا ډېر زمري په ځنګلونو کې د لوږې مړه شي او ډېر هغه سپي چې نو ډېرې ښکلې ښکلې خوراکونه کوي ښه نو ګوره انبیا علیهم السلام ای باندې نارې پرې راځي تکلیفونه پرې راځي خو وګوره وږی شوی دی لوږه پرې راغی د ډوډۍ انتظام دا اختیارات ورسره نشته د الله پاک نه غواړي. فقال نو وویل موسی علیه السلام رب ای زما ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربه که څه خیر راته نازلی نو زه ورته محتاج ما. دا د موسی علیه السلام په دغه وخت کې دعا ده او ګوره بیا رستو نه چاته چې ګړي بیزي اوبه کړي دي که نه دي بیا کور ته تللي دي پلار ته یې ویلې پلار د وخته رالی وایي دغه شانته یو میلمه و ویله میلمه وګورې بغیر څه اکرام نه لړ نشي یله میلمه راولې له زه خو بوډا یم نشم وتی. ګوره د ښو خلکو ښه عادتونه د ښو خلکو ښه کردار دا یاد ساتئ ګورې په میلمه تنګېدنی په کار ګورې ښه بعضې روایتو کې راځي میلمه چې راځي دی خپل رزق د ځان سره وړي د کوربه دپاره د مغفرت سبب ګرځي. خو د دې مشک کول غواړي دا ول نه چا چې مشک نشي وي که نه د هغې ډېرې د هغې بیټک د هغې حجرې دا بند دي او میلمه سره د هغې د میلمه راتلو سره د هغې په کور کې د ښځې خاوند بیا جګړه شروع کېږي ښه چې میلمه بیا لږې سارېږي. زمونږ استادانو به وی یو کنجوس قوم ښځه خاوند میلمه رالو چې میلمه راغې نو میلمه د دې مارې ست کوي چې بس کې که اوبه بس کې که ډوډۍ به خورې دا ستونه چې څوک کوي که نه دا پوچ ده که څه بخل و شمتیا شته ته علاج کول پکار دی ښه بار بار پوچھنے سے کیا ہوتا ہے جو لاتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے. لیکن میلمه راغلی ناشنا دی اجنبي دی د اوبو ټیم دی ګرمي ده اوبه رابار که اوس د کېږي شربت ورته رابار که اوس د کېږي چای ورته رابار که ډوډۍ اوس د کېږي ډوډۍ ورته رابار که دی به د دې مارې تپوس کوي چې بس کې نه مه کوه ګورې رښتیا ووایه ایو میلمه ورته چې ته وې نو ځه شربت مربت به دغه کړو چې ته وې نو دا کوربو ته بیا مړه ګپ مه لګوه که نه یار ګپ مه لګوه رښتیا ووایه چې الله اکبر. نو میلمه راغی ښځه خاوند خو یو بل سره ړومبې په چیړ چاړ شو چې بهي تا پلار د کمې غاړې راغی په میلمه تنګېدنی پکار
نو دا سړی دی ښځې ته وایي ښځې د میاشتې هغه ته به خیر واله چې یو میاشت کې پې ډوډۍ پخېږي چې میلمه زر خپي وباسي نو میلمه هم ښه هوښیار و او میلمه څادر واغوندو ځان ته یې واغونده د کال څادر اورې د کال څادر د کال په نیټه بل ته زه پروت یم نو بخیلانو سره بخیلان داسې کسانو سره بیا را پېښېږي نو دقه د دې زنانو پلار چې مشهور دی په مفسرینو کې په شعیب علیه السلام سره یا بعضې وایي چې شعیب علیه السلام نه دا بل یو نیک انسان دی دا خبره په دې کې دا اقوال دواړه شته نو هغوی شاباله مېلمه ده نه بغیر خوراک نه لړ نه شو ګورې دا صفت اوس هم ډېرو خلکو کې او ډېر خلک یې نو مېلمه ته بله لار ورسېده کوي ښه مېلمه ته بله لار برابروي چې لکه دا چل دی الله اکبر کبیره یو ساده ګل غونته مېلمه په چا پېښ شه نو کوربو د دې ماري ویلې که څنګه کاوره بار کو که چیو که نه ډوډۍ که څنګه ساده سړی خو هغه ته داسې کار دی لومبې به دا توره چې وڅکو نو بیا به ډوډۍ وخورو بیا به کاور پسې رابار کړي ښه زه خوند وکړو په تاسو که اورېدلي نو ښه ته مېلمه ته بله لار سیده کې نه د خپل وس مطابق مېلمستیا دا ښه صفت دی دا صفت په عربو کې مو دا صفت په پښتنو کې مو خو زموږ د پښتنو نه ورو ورخ وبوړی دی ښه مونږ پنجاب کې پاتې شو او د پنجاب خلک دی خوا مونږ سره پاتې شو نو هغه شی زموږ نه ورو ختم شو نو هغه تن وی هغه شیخ مدین چې بې مېلمه نه ګورې لړ نه شي ښه بیا مېلمه راغلی دی مېلمه سره تعارف شوی دی مېلمه ته ویلې که زه خو راغلی یم هغه فرعون سره مجاخي شوي دي او ته هېڅ غم مه کوه دا پوره ایجنسي ده ښه دلته نه شي را رسېدی او بیا د موسی علیه السلام هم دغلته واده شوی دی د موسی علیه السلام دغلته کې وادم شوی دی نو دلته کې پکې یو بله د فایدې خبره بعضې علما صوفیه هغه ذکر کوي د موسی علیه السلام دا دعا نه دا چې کله هغه ډېرو کې شوی دی او دعا یې کړی سوال یې کړی چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا چې ستا حاجت او رشته دې نه کېږي او واده او کوېدن دې نه کېږي دا شروع کړه دا وایه 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 وګوره د موسی علیه السلام هلته واده ونه شو نو تا ته هم الله پاک انتظام وکړي ښه خو نه دا بوډاګانې چې د شروع نه کړي ګورې ښه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وګوره موسی علیه السلام وایي ای زما ربه که څه ډوډۍ راله راکړې خوراک راکړې ربه زه ورته محتاج یم زه ورته فقیر یم نو دارنګې قرآن کریم کې د انبیا علیهم السلام واقعات ذکر دي چې مختار او متصرف دا صرف او صرف یو الله دی دلته آیت الکرسی کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګورې کارساز زیم مشکل کشا حاجت روا زیما ځکه هغه ذات الحیو همیشه ژوندی دی نظام چلوونکی ذات دی خوب پې نه راځي جوټو پر کالی پې نه راځي له ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکو کې دي دا ټول اختیارات د کائنات یو د الله سره دي نو د هغه ذات سره تعلق جوړول پکار دي چې دا غون قبضه قدرت کې د هر څه دي مړه بیا منزل الذي یشفع شفاعت به څوک کې د الله په خوا کې شفاعت دا یو اوږد درس دی ځان ته شفاعت په څو قسمه دی د شفاعت کم قسمونه هغه صحیح دي او کم صحیح نه دي قرآن کریم کې بعضې ځای کې د شفاعت نفي شوې ده بعضې ځای کې د شفاعت اثبات شوی دی نو دا څنګه چل دی انشاءالله که زندګۍ وفا وکړه آینده جمعه کې به د شفارس او د شفاعت مطابق د هغې متعلق درسي چې موږ د دې لپاره نور محنت کوو الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق نصیب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت رب رچا څه قسمه حاجات د خپل غیبي خزانو یې ورته پوره کړه رب مشکلات یې آسان کړه رب پریشانۍ ختمې کړه رب اے پاک پروردګار دې درس قرآن سره زموږ نور مینه پیدا کړي رب دې آیت الکرسی په برکت سره د خپل عظیم کتاب په وسیلې سره زموږ حاجات ترسره کړه رب اے پاک پروردګار زموږ ناراضه نه شې رب مونږ کې یووالي اتفاق اتحاد راولي رب د مسلمانانو په خپل منځ کې مینه او محبت راولي رب خاص کر زموږ د مدرسو والا او د مساجدو والا د منبر او د محراب د ذمہ دارانو په خپل میچ کې د یو بل سره یووالي مینه اتفاق اتحاد پیدا کړه رب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
السلام علیکم. ځان څنګه ده؟ السلام علیکم. السلام.